الله وبرکاتو. دې ځای ته قصر عروه بن زبیر ځای ویل کېږي. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه په حواله کړو چې دا ځای ورته ونیسو، چې دا ځای آباد کا او په دې کې آبادکاري وکړه او په دې کې چې کوم دی تلې علاقه ولس جوړ کړه. نو بلال حبشي رضی الله تعالی عنه په دې کې ډېر وخت تېر کړو، خو څه ځای پکې جوړ نه کړو. بیا د عمر رضی الله په دور خلافت کې عمر رضی الله تعالی عنه دا د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه په زور واغسته. بیا بلال حبشي رضی الله عنه خپه و چې کوم ځای مال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړی دی، هغه ځای تا باندې چې کوم دی په زور واغستو. نو عمر رضی الله عنه ورته ویل چې تا له نبي علیه الصلاة والسلام دې دپاره درکړی نو دا آباد کړي، نو تا آباد نه کړو. دې د وجې نه بیا عمر رضی الله عنه دا قصر عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنه ته حواله کړو. او هغوی چې کوم دی ماشاءالله دا ټول کلي دا ځایونه دا یې پکې برابر کړي دي. او اخوا دا غټ ځای دی ښه کافي، خو بند دی اوس لکه څوک ورته پرېږدي نو دا د دې علاقه ده، دا ښکلی کلی دی ماشاءالله، دا یې آباد کړی دی. نو ډېر زبردست ځای دی ماشاءالله.